मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुजुर्गवार दे तकब्बुर बारे के छे चो वक्त कीगी मु चो जुमले जिक्र करे बिया आखिर चो जुमलों के बहस के दो मौला देर खबरदारे सा खालकुता नसीहत करे दे कि फहज़रू चूँकि मखकिवेली शेयू कि तकब्बुर यो शैतानी हर यो गुनाह यो शैतानी कुदरतुन दी तकब्बुर हम यो शैतानी हैसियत लरी कि असलन का तो याद भी मुमखिया इबारत की वीलियो चे इमामुल मुतअस्सिबीन शैतान दे मुतअस्सिबीन व इमाम दे मखकिमा दा जुमला जिक्र करी वा वो बिया हजरत देर खबरदारे सरा खालकुता नसीहत कवी चे फहज़रू इबादल्लाह अदुवल्लाह जे खुदाए बंदगानो जे खुदाए देखनना हजार व कोई जानत नवसतो इज्तनाब व कोई जे खुदाए देखनना शिवा जना दिना चे अन युदियकुम तो से बेदाई जैसे नबी चे तो से تعدیویر کی دی خپل مراز کوم هغه کې ورکه او هغه مراز تاسو ته دروونه چوي شیطان کې بل مراز نه او سوای شي نه ویا تکبر نه ان يعديكم بدائه وان يستفزكم بندائه ودسه نبی چې تاسو حرکت کې راولي خپل اغاق سا دا تیر شوی منا چونکہ مدرسے بچے چیتا چے اسی مسئلہ ذکر کیا لمعے کے فقہ کے یا اندر سے اخلاقی لحاظ سا نبیاں دے مدرسے جن جل کے وہ یو اعتراض کرے ہو اغا دا چے شیطان نمخ کے خو شیطان نو کاوش چو گناه کوي خو چی وجنا شیطان وجنا چې شیطان دوکا کوي و مولا یای چر شیطان نه ځان وساتوي د اجل کې وو هغه یو علمی حیثیت چې هغه هر چی ته توجه کوي اسه نورې مسالې دي چې هغه کې پښتنه کوي یا اعتراض کوي دلته هم یو شای چې هغه ذکر کړی و مونه بیا یوې استاد چې مغه مدرسې کې زه کله پیرډ ته لاړ شم پوښتنه یې وکړه چې هغه صاحب ما خو جواب ورکړو خو دا جلکې وویله چې د شیطان نه مخکې خو شیطان نه و که نه بیا د شیطان ته چا دوکا ورکړه چې د خدای حکم نه ومنلو تکبر یې وکړو پوه شوې خبرې نه د شیطان ته دوکا چا ورکړه اوس خو ټیک دی که څوک ګناه کوي خو چی وجې نه شیطان وجې نه هغه دا دوره لویه ګناه ویلې وکړه دوره تکبر یې ویلې وکړو ایتا توجه بوي چې خبره مې دي خبره بتا کېدای شي جواب کوای شي که نه شي کوای چې انسان کې ایما طرف نه دا جواب واوره خپل طور سره انسان کې خپلې څه غریزې موجودې دي انسان کې خپلې څه قوې موجودې دي هغه هم خداوند جل وعلا هغه شیونه دې پاره انسان ته ورکړي دي چې هغوی سره انسان ترقي کولی شي ښه دقت وکړه هغوی سره انسان ترقي کولی شي خداوند جل وعلا شهوات ورکړی دی انسان ته شهوات دی پاره ورکړی دی او دوره تیز دی شهوات
که تیز نه وای دوره کیدای شي چې شا مقصد دا دی چې ځنه وخت خپلې حلیلې سره د ملوېدنې کوشش نه وی کړی پوه شوې خبرې نه خو شهوات دوره تیز خدای ور کړی دی چې انسان خامخا به خپلې ښځې سره شی کېږي ویا پوه شوې خبرې نه شهوات دوره تیز دی دوره تیز خدای ور کړی دی هغه وجوهات دا دي چې که تیز نه وای خو کیدای شي چا به ویله چې را میلاویږم یا نه میلاویږم خو دا تیز دی وجه نه دی چې خامخا به انسان خپلې حلیلې سره شی کېږي ویا توجه کوئ خبرې مو خپلې دي و دین علاوه مقام انسان حب مقام هم لري انسان کې دا شی هم خپله موجود دی چې هغه غواړي یوه حد ته ځان یوه کمال ته ځان دا حب مقام دی دا شیونه انسان کې خپله شته شهوات انسان کې خپله شته ښې مړۍ ته شیطان تو ته نه وایي چې د ښه مړۍ وخوره ای تو خپله ښې مړۍ ته شعر چې وایه شهوات رسي یعنې شوق اشتها د رسي ورته و شیطان چا ته نه وایي چې ښځې سره میلاو شه شیطان سره نه وایي خو انسان خپل ته ورسیه ښځې سره شی کېږي وایه میلاویږي دا شیونه انسان کې ورکېږي و مقام ته رسېدنه انسان کې شته د خپله انسان خپله یوه حد ته ځان رسونې کوشش کوي شیطان دې ته ویلنې چې نشته وایه دغې نه پوه شوئ تاسې چې ځینې شیونه داسې دي چې هغه ته د شیطان ویلنې ضرورت نشته انسان خپلې غریزې دي انسان خپله نفس کې دا شیونه موجود دي هغه چی پاره هغه خدای دې پاره چولی دي چې نسل قایم پاتې شي هغه دې پاره خدای چولی دي که انسان خپل ځان سره مینه نه وای خپل ځان یې په ځان ګران نه وای خو ډېرو ځایو کې به ځان هلاکات یا یوې خبرې نه خو ځان سره یې مینه دی خپل مقام سره یې مینه دی مقصد دا چې دا شیونه انسان کې وټ بلنه ځینو ځایو کې انسان یوه بل نه ځان غټونې کوشش کوي د خپل شهواتي دې ته شیطان وایه ضرورت نشته د خپل شهواتي انسان کې و یوه خبره زه بیا درته خپل ته ورسه وکړم چې که دا شیونه انسان کې نه وی دا شیونه شیطان پره بیا یوه حربه جوړه شوي دی که انسان کې شهوت پوهې خبرې دي که انسان کې شهوت نه وی نو بیا شیطان انسان نشوی غولوی چې یاره ایوه نجایز حرکت ته ایوه حرام چی ته اقدام کړی وای او خپل شهوات سره کړی وای دغه خبره نه چونکه انسان کې خپل شی ورکړي وای شهوات ډېر زور سره ورکړي او دغه شیونه چې د خدای ور کړی دي حلال ته ورسا استعمالېږي وو انسان هم دینه چې خلی وای نه شیطان هم دینه فایده خلی چې انسان ته دکاویر کی وای ویا دوکاویر کی و دکاویر کی چې و حرام دي کی هم په نجایزو شیو په جنسي شیو چې کی ویا پوه شوې مسئلې نه دغه شیونه شیطان فایده خلی مقام حب مقام انسان یو مقام ته رسېدنه د خپله یو ښه صفات دی چې انسان غواړي چې یو مقام ته ځان شی کی ویا ښه صفات دی دا بد نه دی خو انسان کله چې دا صفات خدای ور کړی دی شیطان بیا دیسی نه چې خلی ویا فایده خلی چې انسان ته دوکاویر کی و دکاویر کی چې نه اوس هغه تونه مخکې شو په کار دی چې هغه تونه لاندې وای نه چې تونه مخکې شي نه مقصد دا چې هغه ځي کې دوی بیا په کار دی په کتله پرېوځي کېدای شي هغه ته څه بل څه پیسې استعمال کی هغه مخې ته ځان شی کی ویا ودروي و هغه شي ته هغه شاید نه پرېږدوي سره یوې خبرې نه دا شیطان مسله دی چې شیطان دغه شیونه فایده خلی بس په دې پوه شه چې انسان کې خپل ځنه صفتونه داسې شته انسان کې خپل داسې شیونه شته داسې غریزې شته چې هغو غریزو وجه انسان غټ بلنه ځان غټ بلنه دا مقصد دا دی چې دا انسان ځان غټوالي ته رسونه دا یو انسان خپله غریزه دی خپله ورکې دی خو که مقصد دا چې دغې غریزې نه شیطان په شان تداور کې و شیطان که تو یوه خبره بله وکړه چې شیطان
کله ملائکو کې وو نو ملائکه خو عقل لري وو شهوات وش به خبرې د یو بلې تراس پیدا کېږي دا یې ما طرف نه واوره ملائکه عقل لري وو شهوات نه لري عقل چې کله لري شهوات نه لري دغه عقل واجنه ملائکې نه سره ګناه نه کېږي هغه کې سره شهوات ځکه کماله نه دی ملائکې ته ملائکې ته دا کماله نه دی چې هغه ګناه نه کوي ویلې کمال نه دی شهوات لري نه سره انسان پر کمال دی چې ګناه نه وکړي ګناه نه ځان وساتي هغه که تا ته یو شعر یاد وي خبرې لږه څه اوږدې شوې چې ختموم که تا ته یو شعر یاد وي د اقبال رحمت الله علیه آپ بزرگوار یہی کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا ملائکے نہ بہتر ہے انسان جوڑیدنا لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ پیتا چه ویا وری ډیره لګیږي مو ته استمخ کیا ویلی دي چې زه کله کوم کې زیات به حرام کې وم داخلي کار خو خاص کر سب باز حرام کې وم چې یو طلبه به حرام کې نو ریز منده با طلبه حرام کې نو امامي والا چوک و زب ریز یا حرام تطلم جامع المنزل تا سبیلا جامع المنزل تا بطلم حرام تا اغوای نجفی سے و مخام خاصی بیا ټول طلبه بارتلل ټول امامو والا ملیون هر چوکو معصومه بی بی حرام تا باسه راتلل نه هغه چې تا یو امامي والاو یو سپینګیره مو سره څنګه تنوس کو چې ته چی څه وویلو که څه خبره او څه وکړه ځای نه اوسه باد شو هغه چې کله لوړ هغه مو ته چې هغه ملا شدن چی آسان اما انسان شدن چی مشکل وشو خبرې نه چې ملا شونه ډیر هغه دی دا ملا جوړېدل ډیر آسان دی خو انسان شونه ډیر مشکل دی رښتا خبره ده چې انسان شونه ځکه علامه اقبال یې چې فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ جس رب داوری یو اعتراض بل پیدا شو دالتا چې ما ته عرض کړو چې ملائکو خو شهوات شته نه هغوی شهوات نشته غرایز نشته نو بیا شیطان څنګه بیا مقصد دا دی دې ته توجه وي چې شیطان اصل کې ملائکه نه و شیطان جن و جن هم لکه څنګه انسان شهوات لري همداسې جنیان هم شهوات لري دې وجه نه هغه خپله غریزه خپل مطلب هغه ته غلامان ضرورت نه هغه کې خپله دا شی ورکوي چې ځان یې شی بللو یا غټ بللو لکه انسان هم دې کې خپله دا شی ورکوي د شیطان ته ویلنې ضرورت نشته چې هغه انسان بل نه ځان څه بولي یا یې غټونې کوشش کوي کله که نجای اندغې هغه نه ده اندغې غریزې نه اندغ صفات نه اندغ باید شی ورکړي د کوم قوه ورکړي د انسان کې اندینه شیطان شیخ خلی ویا فایده خلی وو مطلب دا دی چې ځنه مشکل ته غورځوي او ځنه ګناه ته چوي چې هغه بل نه ځان شي کی ویا بل نه ځان مخکې کی انداسې شهواتونه شیطان فایده خلی دلته هم شیطان کې خپله دا غریزه وه دې وجه نه وشه بیا دا ویلنه مناسبه نه دی چې څوک وایي چې شیطان بیا چو غولولو چې هغه نه مخکې خو شی نه ووایه شیطان نو انسان کې تکبر خپل شته غټوالی حس خپل شته ورکې خو د غټوالی حس کنه جایزې ته ووتو بیا شی کېږي ویا شیطانت ته وځي او شیطان هم اندینه پیدا خلی انداسې نور شیونه انسان کې شته ایښې مړې انسان کې شهوات شته ایښې مطلب دا دی چې ښایسته انسان سره ملویدنې بېګو خبرې نه خیسته انسان سره ملویدن انسان که شهوات شته خو دینه بیا شیطان شیخ علی ویا نجایز طریقې سره هم استعمالوي دغو شیونه پس نتیجه دا شوه دغو مسلو چې شیطان ته دې دوکې ورکونې یا انسان ته ځنو ځایو کې دوکې ورکونې څونه پوښتنه کوم آیا شیطان دوکه ورکوي چې من د ښځې سره میلاو شم خپله غریزه دی آیا شیطان تو کاوی کوي چې را خېدا پیسې لګي وګټم چې را خو خاني ته لګا مړ شي یا مناسب شي لګا دا شي نه انسان خپل غرایز دي وصلی الله علی محمد و علیه الطاهرین